او ډیر خلک داسي چې هغه د قرآن کریم ختم وکړي نو بیا قرآن له رمضان مبارک کې چوټي ورکي کته ردنه تپوس کوي چې هلکه رمضان مبارک میاشت سهار فرض ادا شي او ته خوب له منډوې د غرمې پورې ته خوب کې او بیا ماسپښین نه وروسته ځي بازار ته او بیا مازدیګري کې بیا ګپ شپ لګې دکان وغیره کې ناست دی بیا د ماسوتن تر راونه پس بیا ته شوګې راوکې لګیا موبایل وغیره کې لګیا د قرآن تلاوت نه کې دی ما ختم کړی کم ځای ختم کړی پلاني جماعت کې مې کړی او 8 شپو کې 10 شپو کې مونږ ختم کړی دی نه د قرآن کریم او د دې میاشت د یو بل سره انتهایی تعلق دی کم یو انسان د رمضان مبارک روجې نه چې خدای د قرآن کریم تلاوت ګورې نه کوي نه دا ظلم کوي چې قرآن او د رمضان مبارک هغه روجې د یو بل نه بیلی څنګه چې تاسو کتلې قرآن کې الله د اقیم الصلاة سره آتوا الزکات لفظ راوړی دی او بیا روایاتو کې راځي چې الله یو ځای راوړی تاسو به جدا کوئ نه چې مونځ کوئ مال خدای درکړی زکات په عمر کې همدغه شانتې رمضان مبارک او د قرآن د یو بل سره انتهایی تعلق دی انتهایی مرګتیا د دا مرګتیا به د دې ورانې نه تراویح دې وکړې قرآن دې ختم که په دې کې ته به نور هم ځان د قرآن کریم تلاوت کې که تا د قرآن تلاوت نه کوو صرف د رمضان مبارک روجې دې نه وې د دې تعلق دې په خپل منځ کې ختم که وس د دې دواړو تعلق او مرګتیا په کوم اعتبار سره ده الله قرآن کې وفرمیل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا میاشت رمضان هغه چې الله پرې کې قرآن کریم نازل کړی دی نو الله په 12 میاشتو کې د قرآن د نزول لپاره انتخاب د دې میاشتې کړو نه پته ولګېږي چې د دې میاشت او د قرآن د یو بل سره انتهایی تعلق دی ته به ځان فارغې د دنیا د کارونو نه قرآن کریم له 11 میاشتې خو د قرآن تلاوت نه کوې خو د دې میاشت او د قرآن تعلق به نه خرابې د قرآن کریم تلاوت پکې زیاتو نه زیات الله دې په کروڑو رحمتونه راوړی د امام بني پر رحمت الله علیه په قبر باندې چې رمضان مبارک پر راغی د ورځې به د قرآن کریم یو ختم وکړ د شپې به د قرآن کریم بل ختم وکړ او بیا به تراو کې د قرآن کریم یو ختم کو نه چې یو شپه او یو ورځ کې او بیا به ټول رمضان کې تراو کې یو ختم وکړ نو یو شپې ته ختمونه به امام بني پر رحمت الله علیه د قرآن کریم کول ځکه هغه ته پته وه چې د دې دواړو په منځ کې تعلق دی الله د رمضان مبارک په میاشت کې قرآن کریم نازل کړی دی نو د دې دواړو تعلق په دې اعتبار سره هم چې الله قرآن نازل کړ هغې دپاره انتخاب د رمضان مبارک وکړ ستاسو ذهن ته به اوس دا یو خبر راځي چې الله رمضان مبارک کې قرآن کریم څنګه نازل کړی دی من خو د علماو نه اورېدلی چې قرآن خو په 30 کاله کې نازل دی بیا څنګه یو رمضان مبارک کې دا نازل دی نو دومره خبره ذهن کې یاره ساتئ چې د قرآن نزول الله 2 پیرې کړی دی د ټولو نه اول د قرآن کریم مسکن او ځای چې نو دا لوح محفوظ الله فرمایي بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ الله د لوح محفوظ نه د قرآن یو نزول کړی مکمل طور باندې د اول نه تر اخره پورې مکمل او کم ځای ته چې قرآن نازل کړی هغې ته بیت المعمور وایي بیت العزت ورته هم وایي خانه کعبې بالکل په سیده باندې اسمان کې د فرشتو یو عبادت خانه ده د هغې نه فرشتې طواف کوي او روایتو کې راځي چې 70,000 فرشتې د هغې نه روزانه طواف کوي او بیا روایتو کې راځي چې کمې فرشتې یو ځل طواف وکړه بیا د قیامت د ورځې پورې هغې له نمبر نه ورځي د دې نه مونږ ته بله مسله واضح شوه چې که چېرته انسان د الله عبادت ونه کړي د الله ضرورت نشته ګورې الله له دومره ګڼ تعداد کې فرشتې عبادت کوي خو که چېرته یو انسان د الله عبادت کوي الله به انسان له اجر ورکوي الله پر انسان له هغه اجر ورکوي چې انسان په سوچ او تصور کې هم نه راځي نو د قرآن نزول الله د لوح محفوظ نه وکړه بیت المعمور ته هلته یې ځکه وکړه چې فرشتو ته هم پته ولګي چې داسې یو عظیم کلام د الله دی چې دا لوح محفوظ کې پروت اوس په بیت المعمور ته راغی د دې نه اخوا به بیا ښکته ځمکې ته ورکوزېږي نو کومه شپه باندې چې الله د لوح محفوظ نه د قرآن نزول بیت المعمور ته وکړ دا د رمضان مبارک دا میاشت 23 رمضان او په دقې 23 رمضان باندې بیا د لیلة القدر شپه هم وه نو ځکه الله فرمیل انا انزلناه فی لیلة القدر دا قرآن ما د لیلة القدر په شپه کې نازل که هلته 23 رمضان د لیلة القدر شپه الله په هغې کې بیت المعمور ته
هغه ور نازل که خو دومره خبره هم یاد ساتئ چې یو سړی دا وایي ما ته خو د لیلة القدر د شپې اندازه ولګېده دا خو 24 رمضان دی نو دا خبره ذهن کې یاد ساتئ چې دا په هغه وخت کې 24 رمضان په هغې کال باندې د لیلة القدر شپه دا ضروري نه چې بیا دې هم 24 رمضان ځکه الله را شپه بدلی را بدلی ضروري نه چې دا دې همدقه یوه شپه نو الله قرآن نازل که په رمضان مبارک کې نو د قرآن او د رمضان تعلق چې کوم دی نو راغی او بیا د هغه ځای نه الله د نبی علیه الصلاة والسلام په زړه مبارک باندې قرآن کریم لږ لږ نازل که د وخت موافق چې څومره ضرورت پو او هغه بیا هم چې کوم دی نو 30 کاله کې یعنی 20 کاله 15 میاشتې او 14 ورځو کې الله د قرآن کریم نزول دنیا ته وکړه نو د نزول په اعتبار سره الله د نزول د پاره د دې میاشتې انتخاب کړو نو رمضان او د قرآن دلته کې تعلق راغی نو کوم یو انسان چې د رمضان روجې خو نسی خدای د قرآن نه ځان لرې ساتي او بانې همدغه ده چې ما تراوه کې زر زر ختم کړی دی و اته شپې کې ما د قرآن ختم کړی نور د قرآن او زما چې کوم دی هغه چوټي دی یو بل نه مکمل طور باندې موږ وایو ظلم کې د دې میاشتې سره تعلق دی هغه تعلق یې د میاشتې سره مه خرابوه نبي علیه الصلاة والسلام جبرائیل علیه الصلاة والسلام براغی او د رمضان مبارک کې وایي نبی علیہ الصلاة والسلام ته د قرآن کریم دور وکړو د اول نه تر اخره پورې او بیا روایتو کې راسي راځي چې په کم کال باندې نبی علیہ الصلاة والسلام د دنیا نه رخصتېده په هغې کال باندې جبرائیل علیہ الصلاة والسلام نبی علیہ الصلاة والسلام ته 2 پیرې د قرآن کریم دور کړو ځکه دا میاشت او د قرآن په خپل منځ کې انتهایی تعلق انتهایی دوستانه ده او که یو بل اعتبار ته تاسو ګورئ قرآن کې تاسو ګورئ قرآن ته الله شفا ویلي وننزل من القرآن ما هو شفا ځای په ځای قرآن ته الله شفا ویلي یو طرف ته الله قرآن ته شفا ویلي بل طرف ته که د دې میاشتې تعلق د قرآن کریم سره تاسو ګورئ نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو روایت ته د روزې باره کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تصوموا تصحوا روزې نه سئ تاسو صحت جوړ کړئ څنګه چې قرآن کریم شفا ده د باطنی امراضو لپاره روحاني امراضو لپاره جسمانی امراضو لپاره همدغه شانت روزه هم د روحاني امراضو لپاره هم شفا د جسمانی امراضو لپاره هم شفا روزه هم انسان له صحت ورکوي روزه هم انسان روح له تقویت ورکوي قرآن کریم جسم له هم شفا ورکوي قرآن کریم روح له هم شفا ورکوي په دې اعتبار سره د قرآن او د رمضان مبارک د روزې په خپل منځ کې را تعلق هم راغی نو که یو انسان خو روزې نسی خدای سحر هم د قرآن تلاوت ته نه دی جوړ د ماسپښین هم د قرآن تلاوت ته نه دی جوړ د ماسخوتن هم د قرآن تلاوت ته نه دی جوړ د ر پېشمني پاسېره هغه ټیم کې هم د قرآن تلاوت ته نه دی جوړ نه موږ انتهایی ظلم کوي نه د دې دواړو منځ کې تعلق مه خرابوئ تراویح به هم انشاءالله نه پرېږدو ځکه 10 ورځې تېرې شوې 20 ورځې نور عبادت پاتې دی که چېرته کې تا د ورځې خو روژه ونیوه د شپې تراویح نه کې تا نیمه میاشت عبادت وکړه که د قرآن تلاوت نه کې د دواړو په منځ کې تعلق چې کوم دی نو تا ختم که نه قرآن هم شفا روژه هم چې کوم دی نو شفا رمضان کې قرآن هم نازل یو بل دریم اعتبار سره د رمضان مبارک یعنی د روژې او د قرآن تعلق وګورئ نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل د قیامت په ورځ باندې به د انسان سفارش چې کوي نو صرف 2 څیزونه به کوي قیامت په ورځ باندې دا سفارش انتهایی مشکل کار دی څوک هم د چا سفارش به نشي کولی نبی علیه الصلاة والسلام دی چې دی به سفارش کوي رسول الله مبارک نه علاوه یو 2 څیزونه به سفارش کوي نبی علیه الصلاة والسلام تفصیلی روایت دی د قیامت د سفارش متعلق چې خلق کله میدان محشر کې تنگ راشي دا نور به د 1 میل په مقدار باندې راښکتی انسان به د ګرمۍ د لاسه خرابي خلق به په خپل منځ کې مشوره وکړي چې زموږ نکاح حضرت آدم علیه الصلاة والسلام راځي آدم علیه الصلاة والسلام خواله ځو آدم علیه الصلاة والسلام ته به ووایو چې د رب نه لږ وغواړه چې لږ دا حساب کتاب وکړي څوک جنت ته لاړ شي او څوک جهنم ته لاړ شي خو دا ورځ ډېره زیاته سخته ده د الله نه دا وغواړه چې الله حساب کتاب شروع کړي نو نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل خلق په لاړ شي آدم علیه الصلاة والسلام پسې آدم علیه الصلاة والسلام ته به خلق دا وایي چې ته زمونږ نیکۍ
ابو البشر د انسانیت نه کوي زمون د پاره سوال وکړي چې الله حساب کتاب شروع کی حضرت آدم علیه السلام به عذر پیش کی او عذر به د آدم علیه السلام دی چې ما په جنت کې هغه ونه خوړلې وه د کم نه چې رب کائنات منه کړی وم نن زما سره خپل غم دی چې رب به ماته سوی زه خو ځان لره خپل سوچ کې اخته یم تاسو لاړ شئ زما نه وروسته حضرت نوح علیه السلام الله دنیا ته لېږلی نوح علیه السلام پسې ورشئ هغه به ستاسو مطابق سفارش وکړي خلک به راشي نبي علیه السلام فرمایي حضرت نوح علیه السلام خواله به راشي نوح علیه السلام ته به دا ووایي چې تا ابوالبشر ثاني وې ځکه آدم علیه السلام اولاد وروسته الله د نوح علیه السلام په طوفان کې هلاک کړو یو اتیا کسان د نوح علیه السلام کې شته کې هغې کې د نوح علیه السلام درې بچي حام سام او یافس درې درې واړو نه الله دنیا بیا وزېږولک نو تا ابوالبشر ثاني د انسانیت دویم نه کوي لہذا الله ته سفارش وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي حضرت نوح علیه السلام به هم عذر پیش کړي چې ګورئ الله زمانه کړو ما د خپل یو کافر بچي کنعان د پاره د رب نه سوال کړو زه په خپله پرې سوچ کړم چې رب به ماته وسوی لہذا یو بل کس درته خیمه لاړ شي هغه به ستاسو سفارش وکړي لاړ شي زمانه وروسته ابراهیم علیه السلام بسې خلک به راشي نبي علیه السلام فرمایي حضرت ابراهیم علیه السلام خواله ابراهیم علیه السلام ته به دا وایي ته خلیل الله د الله دوست دی او الله د دوستۍ په اعلی درجه باندې نیولی لہذا زمونږ دپاره سفارش وکړه حضرت ابراهیم علیه السلام دی به هم عذر پیش کړي چې رب منع کړی ما چې کوم دی د خپل پلار ازر دپاره استغفار غوښتلی زه اوس پرې سوچ او فکر کوم که رب کائنات ته مخامخ شم زما نه تپوس وکړي زه به جواب رب له څنګه ورکوم البته یو انسان درته خیم لاړ شي هغه به ستاسو نن میدان محشر کې سفارش وکړي الله ته به درخواست پیش کړي هغه شخصیت څوک دی حضرت موسی علیه السلام خلق پراشي نبی علیہ السلام فرمائی حضرت موسی علیہ السلام خوالا حضرت موسی علیہ السلام تبداوی رب کائنات تا درخواست وکا سفارش وکا چې الله حساب کتاب شروع کی حضرت موسی علیہ السلام ورته وای چې زما ما یو قبطی په سوق باندې وهلو او زما د سوق سره داغه نه ساختلو زوس پرې سوچ او فکر کوم چې خبر رب تور مخامخ شم رب رانه تپوس کې داغه جواب بسور کوم البته یو کس در تخیمه زمان ورسته عیسی علیہ السلام الله دنیا تر لګلو لاشه هغه ته وای هغه به سفارش وکستاو د پاره خلق پراشه نبی علیہ السلام فرمای حضرت عیسی علیہ السلام خالق عیسی علیہ السلام ته بداوي چې زمونږ د پاره سفارش وکا حضرت عیسی علیہ السلام به عذر پیش کی چې زه کله الله اسمان ته ورخه جوړم زمانه ورسته خلکو ما ته خدای ویلو ما ته د خدای دریم جس ویلو زما مور ته چې کوم نه خدای ویلو زما عبادت عیسایانو کړو لہذا کرب وسما وزن ته مخامخ کی او زمانه تپوس کول غواړي زه په خپل سوچ کې ما چې سب بس جواب برابر ورکو البته لاړ شي د آخري زمانه پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله نبی علیہ السلام فرمای خلق با پجمع باندې ما تراشی او بیا چې کله مال راشي زه خو اخرنه پیغمبر زمانه ورسته خو بل سوق نو دا خلق په چرته ولېګم نو نبی رسول الله فرمای سجده باندې به پریوزم الله به ماته س کلمات وخی هغه کلمات په زما رب ما ته وی چې رفع راسک دا خپل سر دی راپورته کا پیغمبر او محبوب سچ غواړه زبر امت سفارش کوم نه شروع کوم نو یو نبی هم د چا سفارش نشي کوله سوا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پاغه سخت مقبان دویم د قرآن کریم او د رمضان مبارک د روزو چې کوم نه په خپل منځ کې تعلق اوري نبی علیہ السلام فرمایل یو دو سيزونه به د انسان سفارش کوي نمبر 1 قرآن کریم بر انسان سفارش کوي نمبر 2 روزه بر انسان سفارش کوي روزه وای ربا زما سفارش قبول کړه انسان جنت ته بوزا زکه ماله د ورځې د خراس خاک او غیره نه من کړو قرآن کریم وای ربا زما سفارشم قبول کړه انسان جنت ته بوزا زکه ماله رشپې د خوب من کړو زما تلاوت کړو الله بر رمضان الله بر روزه ته استا سپارشم قبول دے قرآن ته الله استا سپارشم قبول دے زید غ انسان جنت ته کم دی نه بوزي ساسو له دوانو سپارش ما منظور کا نو یو د قرآن او د رمضان مبارک یعنی د روزو په خپل منځ کې تعلق ده چې الله دې میاش کې قرآن نازل کړو نو تب هم دا تعلق د نه خرابې ختم نور است قرآن له چټی نه ورکه ټیم به اوباسه د قرآن کریم ختم
ختمونو لا همدغه شانتې قرآن هم شفا دغه شان روژه هم چې کوم دی نو شفا یو تعلق د دواړو دا راغی د دواړو تعلق به نه خرابې همدغه شانتې یو هم د میدان محشر کې د قیامت په ورځ باندې سفارش کوي دویم هم ستا سفارش کوي هلته کې هم دواړه به یو ځای جوړوي دا تعلق به د دې دواړو چې کوم دی نو نه خرابې او بله خبره دا ده چې رمضان مبارک کې قرآن کریم انتهایی خوند کوي تاسو را علماء کرام به خپل لیدلي دا علماء کرام د رمضان مبارک کې د قرآن کریم درسونه کوي سحر چې کله کینی مانځه پسې دا 1 بجې پورې اکثر لګي ماسپښین نه پس مازدیګره پورې لګي ته به کې لاړ شې مینګورې ته سودا هم وکړې یا یو انسان به لاړ شي لرې هغه بټخیلې ترې بیا هم راشي او دغه مولوي صاحب بیا هم لګې ستړی کېږي نه ګورې ولې د قرآن کې واجبه خوند دی کله چې انسان هغه خوند محسوس کړي که نه دی بیا د قرآن د تلاوت نه بغیر دا نشي پاتې کېدی موږ د قرآن هغه خوند او ذایقه نه ده څکلې او هغه خوند زیات کړ په دې رمضان مبارک کې د دې قرآن خوند که تاسو واغسته او په دې خبره باندې تاسو ځان پوه کړه چې دا قرآن د رب کائنات سره خبرې دي بیا به یو سکند دپاره قرآن د خپل لاسونو نه اخوا نه کوي نن چې را نوجوان د موبایل خوند اغستی دی دی سحر نه ماښامه پورې موبایل کې لګي د شپې تر پېشمني پورې موبایل کې لګي هغه خوند یې اغستی دی که ته درته دا وایې چې هلکه 2-3 ګنټې تېرې شوې ته لګیې بیا هم فیسبوک کې لګیایي ته به دې باندې مړېږي نه دی ریسیبره وګورې او یو شبه پس چې کوم دی نو بیا دې شروع وکړي که دغه شان د قرآن پر خوند باندې تاسو اخته شوئ او خصوصا په دې رمضان مبارک کې یو سکند دپاره به یې د ځان نه اخوا نه کوي ځکه قرآن داسې شی قرآن د رب کائنات خبرې دي مولانا شرف علي تانوي رحمت الله علیه عجیبه خبره لیکلې ده زبردسته خبره تانوي صاحب لیکلې هغه وایي که چېرته یو انسان دا غواړي چې زه د خپل رب سره په بعضې افعالو کې چې کوم دی نو ځان یو شان کول غواړم چې الله کم کار کړی زه هغه کول غواړم الله سره ځان نشي یو شان کولی ها البته مولانا شرف علي تانوي رحمت الله علیه وایي یو ځای درته ښیمه هغه کار کوه د الله سره به یو شانتي قرآن کریم چې تا راواغسته تا شروع کړه الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین رب کائنات هم په قرآن باندې هم دغه شان تکلم کړی ځکه قرآن کریم د الله کلام دی الله هم دغه شانتي تکلم کړی ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین نو تا د قرآن په ذریعې سره د رب سره ځان چې کوم دی نو دا یو شانتي که زبردست کتاب او کله چې انسان ته را پته ولګېده چې دا قرآن کریم خو د رب کائنات سره خبرې دي بیا د رب په خبرو کې خو ډېر زیات خوند دی د رب په خبرو کې خو ډېره زیاته ذایقه ده 14مه سپاره کې الله د حضرت موسی علیه السلام تذکره کوي او عجیبه تذکره ده موسی علیه السلام لاړ کوی تور ته کوی تور باندې چې کوم دی د موسی علیه السلام سره الله هم کلامي کوي خبرې ورسره کوي الله خپل نور چې کوم دی نو موسی علیه السلام ته هغه مخامخ که د موسی علیه السلام سره هم کلامي شروع کړه په دغه ټیم کې د حضرت موسی علیه السلام په لاس کې یو امسا وک ګوره د رب د خبرو خوند چې موسی علیه السلام څکلی موسی علیه السلام خبرې رو اوږدولې نن قاري صاحب چې رکات کې د یوې رکو نه سوا 2 رکو کې بیا تاسو چې کوم دی نو پوکي وهئ کله یو خپه باندې داسې ودرېږئ کله بله خپه باندې ودرېږئ څوک چې کوم دی نو کیني په تراو کې څوک بیا چې کوم دی نو پاسي بیا د هغې نه وروسته چې کله 2م رکات بیا 2م هغه تراویح شروع شي سلام وګرځولی شي بیا لاړ شي کله د کولر په غاړه باندې ناستې یاره وایي رکاتونه ډېر زیات اوږدري د دې اصل وجه دا ده چې ته په دې خبره باندې پوه نه چې دا قرآن د رب سره تکلم او خبرې دي که ته په دې خبره باندې پوه وې تا به وایي چې قاري صاحب سپاره یو رکات کې وایه زبردست د الله سره هم کلامي شروع ده د الله سره خبرې شروع دي حضرت موسی علیه السلام کوی تور باندې هلته د رب سره هم کلامي کوي خبرې کوي الله ته هلته یو تپوس کړی علماو نه به تاسو اورېدلي 14مه سپاره کې الله ورته فرمایي وما تلک بیمینک یا موسی موسی علیه السلام له الله په دغه ځای کې 2 معجزې ورکول غواړي یو به د امسا نه اژدها جوړېږي دویم د لاس په ترخ کې ورکړي دا به داسې د سپوږمۍ په شان د چمک کوي اوس موسی علیه السلام که چېرته کې امسا ته کتلی نه وی شاهد د امسا یې ګزارلی وی بیا موسی علیه السلام به ویلي و چې هلکه چېرته په تیاره کې مې مار راغستی و ما یې د امسا رک الله یې ورته ښیي چې ګوره دی ورته ښه وګوري الله فرمایي وما تلک بیمینک یا موسی ای موسی علیه السلامه
پرې ښی لاس کې تا څه نیولي دي نه د دې جواب سره یو سپینګیری بهر را روان دی سپینګیري ته تا دا وایي چې کاکا دې لاس کې سري دی به تاله جواب درکوي امسا د دې جواب دومره پوره دی موسی علیه السلام ته الله وفرمیل ای موسی علیه السلام ښی لاس کې څه نیولي جواب دومره پکارو چې عصا دا یو امسا ده موسی علیه السلام هغه خبره لږه غونته اوږده کړه الله ته څه فرمایي وایي هیا دا چې د عصایه زما امسا ده اول کې هیا ضمیر سیوا اخر کې د عصایه متکلم سیوا بیا خو دومره خبره دې اوږده کړه ای موسی علیه السلام دا خو پوره وکنه موسی علیه السلام بیا هم بسوالی نه کوي ښه مخکې چې کوم دی نو مقاصد یې بیانوي اتوکل علیها دې امسا ته زه ډډه وامه واهش بیا علی غنمي په دې باندې بزو ته پاڼې راتوږم ولی فیها معارب اخرى په دې کې زما لپاره نور هم بلا فواید او مقاصد پراته دي خبرې د کم ځای نه کم ځای ته اوږده کړه الله تپوس څه کړو الله خو د دغه څیز د ماهیت تپوس کړو چې دا څه شی دی دله په کار و چې صرف ولی چې عصا امسا ده دله هیه ضمیر ولې سیوا که دله عصا نه وروسته یا متکلم ضمیر ولې سیوا که دله دومره اوږده قصه او مقاصد ولې سیوا کړل چې اتوکل علیها دې ته خو زه ډډه وم واهش بیا علی غنمي بزو ته بې پاڼې راتوږم ولی فیها معارب اخرى زما لپاره پکې نور مقاصد دي خبره یې د کم ځای نه کم ځای ته ورسوله که تا د موسی علیه السلام نه تپوس وکړ ای موسی علیه السلام ستا تذکره قرآن کې الله کړې وه تا صرف عصا ولې نه وې چې دا امسا ده دا خبره دې ولې دومره اوږدوله موسی علیه السلام به تا ته وایي چې د الله بنده لږ سوچ به دې کړی ما خبرې د چا سره کولې ما خبرې د رب کائنات سره کولې ما خو په چل ول باندې په بانه باندې خبرو له لږ طول ورکولو اوږدوالی م ورکو ځکه د رب په خبرو کې خوند که چېرته تا هم د قرآن ذایقه وڅکله چې دا د رب سره تکلم دی او د رب د خبرو خوند محسوس که ته بیا 15 منټو لپاره به قرآن د خپلو لاسو نه اخوا نه کې خو د رمضان مبارک میاشت راله رمضان مبارک میاشت ختمه شوه تا د قرآن کریم یو سپاره تلاوت په غیر د تلاوت نه ځان له علاوه نه که ته ورته نه یې وزګار ته 24 ګنټې په لاس کې موبایل ګرځې د هغې وجه هم دا ده چې تا پرې حقیقت ځان پوه کړی نه دی چې قرآن د رب سره کلام دی او نه دی ځان پرې حقیقت باندې پوه کړی دی چې قرآن د الله دیدار او ملاقات دی ځکه قرآن د الله کلام دی او هر یو متکلم په خپل کلام کې دننه خفیه چې کوم دی نو دا پروت دي زیب النساء یوه شاعره ده هغه زیب النساء عاقل خان چې کوم دی د هغې د پلار نوکر دی او هغه عاقل خان به د زیب النساء اشعار چې کوم دی نه اورېدل عاقل خان یو پیره بهر چاته وی د زیب النساء اشعار ډېر خوندور دي کاش چې دا ما یو نظر ولیدی چې دا څه نمونه ښځه ده چا چې کوم دی زیب النساء ته خبر ورسوک وی عاقل خان داسې خواهش ظاهر کړی تا لیدل غواړي هغې ورته د دننه نه یو شعر راولېږه ورته وی عاقل خانه خبر شوي یم چې تا دا ویلي دي چې د دې اشعار خوندور دي کاش یو نظر ما ولیدی زما کتاب ګوره زما دیوان ګوره زما اشعار ګوره ځکه هر یو متکلم په خپل کلام کې دننه راسې خفیه پروتي لکه ګل کې چې دننه خوشبوی خفیه پرتی اوس قرآن د چا کلام دی قرآن خو د رب کائنات کلام دی که تر الله دیدار کول غواړې چې زه رب کائنات وینم قرآن ته ښکته ګوره الله د کلام متکلم دی متکلم په خپل کلام کې د ګل د خوشبوی غونته کې پټي الله پر خپل کلام کې هم دننه د ګل د خوشبوی غونته کې پټ دی خو کاش چې زما استاد ذهن ته دا حقیقت چې کوم دی نو ورکوز شوی چې یاره قرآن دا د چا کتاب دی دا د چا کلام دی دا د کوم ذات نه چې کوم دی نو راوتی کتاب دی نبی علیه السلام فرمیل تبرک بالقرآن فانه کلام الله تاسو په قرآن باندې برکت حاصل کړئ ځکه دا د الله کلام دی وخرج منه او د الله د ذات نه چې کوم دی نو راوتی کلام دی پر یو وجه علماو لیکلی دي چې کلام د الله د ذات نه راوته کم یو انسان چې د قرآن هغه تکلم کوي د قرآن تلاوت کوي د الله د ذات او د انسان په خپل منځ کې تعلق د قرآن په ذریعه سره دا جوړ شي الله تعالی انسان ورنږدې شي ځکه خو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خوب ولیده او خوب یو ځل نه یو کم سل خوبونه هغوی ما ولیدل ما په دې پیره باندې عزم وکړ چې که دا وارې مې سلم پیر خپل رب په خوب کې ولیده یو مسلې تپوس پدې کومه چې رب یو انسان دا خواهش لري چې تا ته در نږدې شي خدای په څه باندې به در نږدې کېږي ما په سلم پیر باندې خپل رب په خوب کې ولیده ما ترې دې مسلې تپوس وکړه خدای یو انسان دا خواهش لري دا شوق لري چې تا ته در نږدې شي الله د څه په ذریعې باندې به در نږدې کړي رب کائنات راله جواب راکړه چې د قرآن په ذریعې باندې او ما ته را نږدې کړي ما دویم تپوس وکړه خدایه که یو انسان په قرآن باندې پوهېږي او که نه وی که پې پوهېږي او که نه که یو انسان دا ترجمه او تفسیر نه هم کړی دی بیا هم تش قرآن وی لګیا دی دی چې کوم دی نو
صرف تلاوت کوي دی بیا هم رب کائنات طرف ته ورنږدې کي ځکه کلام د الله د ذات نه راوتی دی دلته ته په خپله خوله باندې د قرآن کریم تلاوت کې رب سره چې کوم دی نه یو ځای کېږي نو خبره ما دې پورې کوله چې چېرته به داسې نه کوو ګورې چې د قرآن کریم ختم شو تر هغو کې ما قرآن کریم ختم کړ نور چې کوم دی بل ختمه پورې بل کال د ختمه پورې چوټي ده نه د قرآن او د رمضان تعلق به دا نه خرابې د دواړو په منځ کې انتهایی تعلق دی الله دې د قرآن ذایقه زموږ او ستا زړونو ته راکوزه کړي یو سکند دپاره بیا قرآن خوا نه ګوږ تاسو به دا قاریان لیدلي دا قاریان چې کوم دی د تلاوت اواز اوري دی ورته په ځای باندې چې کوم دی نو داسې غلی شي ځکه دیو د قرآن هغه ذایقه او خوند یې اورېدلی زه روان وم اټک ته مونږ تلو نو ما شاته یو ملګری و هغه موبایل کې غلی غلی نری نری تلاوت لګولی نو مونږ چې کوم ډریور قاري و نو هغه ګاډی راسې سیټ ته که ما ورته لکه ولې ګاډی را سیټ ته که وایي چېرته سپیکر کې د تلاوت اواز نه راځي شاته ملګری دا ما موبایل کې لګولی نو بیا ګاډی په مخ کې باندې روان کا وی زبردست نری نری تلاوت اواز مې اورېدک ما یې که دلته شاته لوډ سپیکر باندې لګېدلی چې واوري نه کم یو انسان چې د قرآن هغه ذایقه او خوند څکه لري هغه چې کوم دی نه قرآن د لاسه نشي خوا کولی او د دې مصداق بیا صحابه کرام دي نبی علیه الصلاة والسلام د یو جهاد او غزوې نه را روان دی یو ځای کې پړاو واچو هلته کې شپه تېروله چې په دې ځای باندې شپه کوو سهار به بیا کوچ کوو صبح پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرام دو کسان په ډیوټۍ باندې مقرر کړل چې موږ به خوب وکړو تاسو دو کسان نمبر وار هغه دواړه کسان ډیوټي وکړئ کله چې صحابه وده شول پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم وده شو هغه صحابه چې نو ډیوټي کوي یو صحابي هغه بل صحابي ته دا ووی ورته وی چې دا خو موږ دواړه یخ یو داسې کار وکړه ته وده شه زه به نیمه شپه ډیوټي وکړم بیا به تا راپاڅوم بیا به تر سهاره پورې ډیوټي وکړې زه به وده شم هغه ورته ښه خبره ده خوب به هم وشي ډیوټي به هم چې نو دا وشي یو صحابي وده شو بل هغه لګیا دی ډیوټي کوي دی اوس سوچ کومه چې هسې خو هم شپه شو ګیرې د الله رحمت خو لاندیني اسمان ته راغلی دی هسې خو هم ویښ ناستې راشه په مونځ باندې ودرېږه ډیوټي به هم کې د الله عبادت به هم کې قرآن به هم سورې کهف شروع کړه او بیا د صحابه پیغمبر علیه الصلاة والسلام برای راست شاګردان پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خولې مبارکې نه قرآن اورېدلی او زده کړی دی د هغو تلاوت کې به څومره خوند نن یو بهترین قاري چې هغه د قرات بهترین ماهر د انسان په جسم باندې غوره ذکر شي هغه تلاوت ته بیا د پیغمبر علیه السلام او د هغه برای راست شاګردان د صحابه قرآن به څنګه لګیا دی سورې کهف وایي دشمن راغی چاپېره پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه دلته پړاو اچولی دی دشمن وکتل مخامخ یو کس ته پیره لګی غشي ګزارې په ده باندې وکړه غشی راغی جسم کې ښخ شو خدای بیا هم چې کوم دی سورې کهف شروع کړی خوند یې ورکړی قرآن لګیا دی تلاوت کوي بل غشی راغی جسم کې ښخ شو جسم کې یو غشی راځي او خخیږي جسم نه وینه هم روانه شوه او دی لګیا دی تلاوت کوي تلاوت پرېږدي نه رکات نه کوي مونځ نه ماتوي او بیا چې کله په دې باندې خبر شو چې زما د جسم نه خو وینه لاړه هسې نه چې زه را پرېوځم او زه بېهوشه شم زما ملګرو ته دشمن نقصان ور ونه رسوي بیا یې مونځ مختصر که وی تلاوت مې نه ختمو خو صرف په دې یېرې په بنیاد باندې چې کوم دی نو ما سلام وګرځو دا ولې چې د غشي درد محسوسوي نه محسوسېږي د قرآن هغه خوند ورته محسوسېږي ځکه دیو د قرآن هغه ذایقه چې کوم دی نو څکلې وه نو الله دې د قرآن خوند او ذایقه او لذت مونږ او تاسو ته چې کوم دی نو را نصیب کړي په دې وجه باندې چې کوم دی نو خبره ما صرف دې پورې کوله چې رمضان مبارک او د قرآن کریم په خپل منځ کې انتهایی تعلق دی دا تعلق به چرته هم نه خرابوي څومره هم یو سړي نه کېدی شي قرآن له ټیم ورکوي برای راست د قرآن تلاوت پرې کې زیات و نه زیات چې کوم دی نو دا وکوي دا مخکې خلک الله دا ولې اعلی مقام ته ورسولی دا د قرآن د عشق په بنیاد باندې چې کوم دی نو دا ورسولی دا ائمه اربعه څلور امامان الله ولې دنیا کې دومره اعلی کړل صرف د قرآن د عشق په بنیاد باندې امام بني پر رحمت الله علیه خبره مې درته وکړه اصل کې د قرآن ذایقه څکل پکار دی اصل کې پرې خبر ځان پویول پکار دی چې یاره دا قرآن خو د الله کلام دی امام بني پر رحمت الله علیه وایي لار باندې روانم زنانه روانې په لاره باندې یو زنانه چې کوم دی نو بلې زنانه ته وی دا مخامخ سړی پیژنې ما طرف ته یې ګوته ونیوه هغې وی چې دا نه پیژنم وی دا هغه سړی دی چې ماسخوتن مونځ وکړي دا هغې ماسخوتن په اودس باندې دی د سهار مونځ کوي امام بني پر رحمت الله علیه وایي تر دغه ټیمه پورې به ما داسې نه کول ما وی خدایه دا خلک ما ته کم نسبت کوي زه خو داسې نه کوم د هغې نه وروسته ما عزم وکړه ماسخوتن چې به ما مونځ وکړه هغه ماسخوتن د مونځ نه وروسته به ما نوافل شروع کړل او قرآن کریم به مې شروع کړه سحر مؤذن به اذان وی ما به خپل نفل ختم کړل هم په حق ماسخوتني اودس باندې او مې بیا سنت وکړل
او بیا مې په حق ماسخوتني اودس باندې د سحر مونځ چې کوم دی نو دا وکړه. اوس امام بني پر رحمت الله علیه یوه شپه داسې نه دی کړې، دوه شپې نه دی کړي، پوره 40 کاله امام بني پر رحمت الله علیه د ماسخوتن په اودس باندې د سحر مونځ کړی دی. ته به اوس وایې چې دا څنګه ممکنه کیدای شي؟ دا خو به کله سړی ستړی، کله به بیماري، دا څنګه کیدای شي چې 40 کاله مسلسل یو سړی د ماسخوتن په اودس باندې سحر مونځ وکړي؟ مونږ وایو دا د عشق تقاضا ده، دا د قرآن په صحیح معنو کې چې کوم دی نو عاشقان قرآن به دیوله خوند ورکو، قرآن دیوله مزه ورکوله، د قرآن د مزې او د عشق په بنیاد باندې په دیو باندې چرته هم چې کوم دی نو بوج بنو. امام بني پر رحمت الله علیه وفات کېدک، لوري سر ته ناسته را وژړلې، لور ته وایي بچې ولې جاړې؟ ورته وایي ځکه پلاره د دنیا نه ته رخصتېږې. بچې ورته وایي جاړمه ځکه په کوم ځای باندې زما نه ساه خېږي، ما 2.5 زره پیرې په دې ځای د قرآن کریم ختم چې کوم دی نو دا کړی. نو عزیزانو نور خو مونږ قرآن ته نه یو جوړ، نور خو مونږ قرآن ته نه یو وزګار. رمضان مبارک کې چې کوم دی د قرآن د دې دواړو په خپل منځ کې تعلق دی، دې ته کار وایي څومره زموږ نه کېدی شي د قرآن کریم تلاوت ډېر زیات وکړئ. چا چې قرآن کریم نه دی ویلی دا د بل سره کښېنې هغه به یې وایي قرآن چا ویلی هلکه ته لږ په زوره تلاوت کوو، زه به در سره ناست یم، زه به یې چې کوم دی نو اورم، ځکه د ویونکي اورېدونکي خو یو شان ثواب دی. نن چې کوم دی نو حافظانو د قرآن ختم وکړه، هغوی ته شاته ولاړې اورېدو یو شان دي ثواب د دواړو، څنګه چې دیو ته میلاوېده همدغه شانتې هغو تاسو ته میلاوېده. 10 نیکۍ دیو ته میلاوېدې، 10 نیکۍ په یو حرف باندې تاسو ته میلاوېدې. نه دغه شانتې چا نه ویلې هغه د بل ملګري سره کښېنئ، هلکه ته تلاوت کوه زه به یې اورم. که چېرته ملګری درته نه میلاوېږي بیا د ذکر اذکار نه کار واله. څه دغه شان چې کوم دی درود شریف په کثرت سره رمضان مبارک ډېر زیات وایه، د درېیمې کلمې ذکر کوه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام تفصیلي روایت دی، شاید په ذیل اعمال تعلیم تاسو کوئ هغې کې تاسو اورېدلی. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله رمضان مبارک نه یو ورځ مخکې صحابو له خطبه ورکړه، د حضرت سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه تفصیلي روایت دی، او نبی علیه الصلاة والسلام د رمضان مکمله نقشه هغې کې راښکولې. صحابه چې کوم دی نو پوه کړي دي تاسو به څه کوئ د رمضان تر اخره پورې. هلته رسول الله مبارک فرمایلي وی د 4 څیزونو کثرت کوئ، 2 څیزونه داسې دي چې هغې باندې به رب رضا کوئ، 2 څیزونه داسې دي چې د هغې نه ستاسو خلاصی نشته. هغه څه دي؟ نمبر 1 د کلمې ذکر کول دي، استغفار کول دي، جنت غوښتل دي، د جهنم نه پناه غوښتل دي. لا اله الا الله، نستغفرک، نسألک الجنه ونعوذ بک من النار. خپل علماو نه دا کلمه زده کوي، لا اله الا الله، نستغفرک، نسألک الجنه ونعوذ بک من النار. قرآن دې نه دی ویلی په لار باندې روانې دغه چې کوم دی نو وایه، مونځ نه پس چې کوم دی لګیا دی اس ټیم چې هم تا د فارغې دغه وایه، نور ذکر اذکار چې کوم درځي بس هغه کوه. خو رمضان کې خپله ژبه چې کوم دی نو لمده وساته، ځکه دا د نیکو راغونډولو میاشت ده. دا چې کوم دی الله یو غنیمت مونږ او تاسو له راکړی دی. الله تعالی دی د رمضان مبارک میاشت صحیح سالم هغه عبادت کولو توفیق مونږ ته رانصیب کړي. الله دې د قرآن کریم تلاوت مونږ ته رانصیب کړي. د دې رمضان مبارک څومره دا یوه عشره تقریبا تېره شوه، خدای په دې کې چې مونږ کوم عبادات کړي دي هغه د قبولیت درجې ته ور ورسې. الله کمې تراویح مونږ وکړې خدای د قبولیت درجې ته ور ورسې، او باقاعده 2 شری چې کومې پاتې دي هغې کې د صحیح روجو توفیق رب کائنات ته مونږ ته رانصیب کړي. د قرآن کریم د تلاوت، د ذکر اذکار، د نوافلو توفیق دی الله مونږ او تاسو سره نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.